یو ځوان طالب و مدرسې ته تلال یوه بوډۍ ښځه هغې کپړې وخوستې دي کور ته کپړې وړي چې کور والا یې خواشې کړي هغه طالب ته یې سوال وکړل چې مو سره د کپړې یوسه چې کله طالب کپړې وې سره یوړلې کور ته یې ننه کړې کور کې چې ننه وکتل یوه ښایسته علیشان کمره او په هغې کې پلنګ اچېدله ده او ډېر معطر په هغې ښایسته جینۍ دو هغې جینۍ فورا د موقع نه ده ته یې لوس وچول د غلطو اراده یې وکړه طالب ته الله پاک چې الله الله کوي بس بیا الله دې هم مدد کوي نو طالب ته الله زړه کې دا خبره وروچوله وی ته وی چې بس د تو ډیمانډ زه پوره کوم خو مو ته ډېره سخته تقاضا راغلی دو مو لټرین ته پرېږده چې زه لټرین رسې لوړ شه نو لټرین ته چې لوړل بس هلته یې ټوله لټرین ګندګي زون پرې ومشله چې بار رووتل هغه زنانه چې ولیدل چې او دا خو ټول په ګندګۍ لړله ده نو خپلو نوکارو ته یې وویل چې وکوژو دا څه ګنده لیونی پګل مرننه کړه ده هغې هغه زوونه لوړل د دیکونه نه یې شیمپو بوتل صابون وخوستله او زون یې صفا سوتره ولمبول او بیا لوړل خپل سبق ته چې کله درس لګیا وه چې درس ته ورننوتل د نه کومه خوشبویي تلله داسې خوشبویي نه د مشک وي نه د عنبر وي نه د کافور وي نه د زعفران وي الله جل جلاله د هغې په پاکدامنۍ په نتیجې کې داسې داسې خوشبویه کړل چې جنتي خوشبویه یو جنتي جوان وه نو پاکدمني الله یې موږ نه دغه پاکدمني غواړي الله دغه پاکدمني غواړي والذاکرین الله والذاکرات او ذکر غواړي ذکر او مخته روژې میاشت دی کې خو ډېر ذکر قرآن تلاوت تسبیح سړی روکلي ټوپۍ په سر کې روژې دی پوره